نظمي نور مې عبدالصمد دی موږ د تنګي خټکي او څلورم کې سبق وایي د 14 کالو دی هلته زمونږ کور دا پټانانو محله ده په هغې کې کور دی دی هلته تللی واپسۍ کې راتلو ګلۍ کې په زور رانیولی دی نو دا د ده سره جایز ده سبا زمونږ زنانان په دغه لار روان دي خپل پردیم روان دي بل مسلمان تورسري مونږ خویندې دي لکه خامخا چې ته ورته لاسه چې داسې شوه لکه خپلو کور ته اچوه دا خو نابالغه ده د دې خبرو دیم نه او خپله مدرسه وایي سبق وایي ما کله پرېښې دی د دې وجې چې مونږ په دې غر کې زه اوسېږم او شمسیان یې راته لګېدلي دي د عزت دپاره مې پرېښې دی چې یاره دی لکه دلته خپل قرآن پاک سبق یې او مدرسه نو هلته کور ګرمېدلی نو دې ظالم رانیولی دی په لار کې نوم زمونږ د تنګي خټک دی زه محل اواڼې ما پټان دی او ضرب نواز وی دی نوم یې علي نواز دی او اوس دا خانان نازي واجد علي نامه د تنګي خټک د مارسل زوی دی هغه زمونږ نه مخکې رسېدلی و تاڼې ته ناست و یې اراده یې مونږ سره کېنئ هلکه د خدای ظالمانو څنګه کېنئ مونږ رالو مونږ هلک ونیو عدالت ته مو حواله کړو لکه غریبانان یو دا تپوس مو څوک شته دی نه مونږ پرویز خټک ته وډونه ورکړي دي د فتح خان ماما مو کېږي د پلار ماما مو دی هغه ته به مو ټول عمر ته ورکولو او درې د زه چېرته نه یم تللی بیا ملنګ نصیر خان دی د تنګي خټک څوک یې پېژني نه په کلي کې ورته خلکه لیونی وایي خو شکر الحمدلله لکه باري غریب د کومالداره دی لکه قدر عزت یې کوي او حکومت نه څه مطالبه کېده زه حکومت ته دا وایم چې یاره نن یې زما سره وکړو سبا به یې د تا سره وکړي نو اخر د دې به انصاف کول پکار دي چې ده ته سزای موت ملاو شي